بسم الله الرحمن الرحيم. إمام الأنبياء سيد المرسلين خاتم النبيين جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. دا زموږ د مسلمانانو عقیده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خاتم النبیین دی. دا صراحتاً د قران کریم د آیت سره د قران کریم کې په سوره احزاب کې الله رب العزت په دې آیت کریمه کې فرمایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. ما كان محمد ابا احد من رجالکم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ستاسو په سړو کې د هیڅ نسبی پلار نه دي، ولكن رسول الله، لیکن الله رسول دی، وخاتم النبیین، او محمد صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی، وکان الله بكل شيء علیم، او الله رب العزت په هر یو سیز باندې پوهه دی. په دې آیت کې الله رب العزت صراحتاً ذکر کړی وخاتم النبیین، محمد صلی الله علیه وسلم د خاتم النبیین. او د خاتم النبیین معنی څه ده؟ د خاتم النبیین مفهوم څه دی؟ تشریح څه ده؟ مفسرین فرمای القرآن يفسر بعضه بعضا. د قران کریم یو آیت د بل آیت چې کوم د تفسیر او تشریح کوي. د قران څه آیتونه د نور آیتونو چې کوم د هغه تشریح او تفسیر کوي. اوس په دې آیت کې راغل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خاتم النبیین دی. خاتم النبیین مطلب څه دی؟ د قران کریم په نور آیتونو سره چې کوم دی خاتم النبیین معنا غو معلومي. کله چې د قران کریم نور آیتونه سمونه مخه ته کو د خاتم النبیین معنا موږ واضح شي. په قران کریم کې چې چرته د ختمه ماده استعمال شي، خاتمی، ختمه، دا ماده چې په قران کریم کې چرته استعمال شي نو البته په معنا د مهر په معنی سره استعمال شي. نه په یو سیس باندې په داسې انداز کې مهر لګول چې هغه سیس داسې مهر کولږي په داسې انداز کې چې دا غینه بیا بهر یو سیس نه روزي، نو په کې دنه چې کوم دی یو سیس کېږي. په یو سیس مهر لګي په داسې انداز کې چې نه دی بهر تسشیر راوته شو، نو په کې دنه تسشیر کېږي. دې ته چې کوم دی نو مهر ویل شي. دا د ختمه ماده چرتم چې په قران کریم کې چرتم د ختمه معنی استعمال شوی نو البته په معنا د مهر سره ده. داسې انداز کې مهر لګول چې شی په کې نه دننه تل شي انتباه راوځي. لکه یو آیت دستا وړاندې مخ ته کېده په سوره بقره کې الله رب العزت فرمای ختم الله علی قلوبهم. الله رب العزت د کافرانو په دې زړونو باندې مهر لګولې. مهر څه مطلب دا چې الله د کافرانو په زړونو مهر لګولې دي، یعنی د بهر نه ایمان د دې زړونو ته نشي ورننوتی او دنه کفر د دې زړونو چې کوم دین بار نشي راوړي. ختم الله علی قلوبهم، الله د کافرانو په زړونو باندې مهر لګولې. دا یو آیت تاسو وړاندې مخ د دین علاوه چې په نور آیاتونو کې چرته هم د ختمه ماده استعمال شوی، دا معنی ده چې مهر. نو اوس د خاتم النبیین مطلب دا شو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام پر اتلو سره الله رب العزت
نبوت باندې داسې مهر لګولو چې بل هیڅ څوک د نبوت په دې سلسله کې نه چې کوم دینو دنه نشي او چې کوم انبیا په دې سلسله کې داخل دي نو هیڅ څوک چې کوم دی هغه د غینه څوک رو باسل نشي وخاتم النبیین پیغمبر اسلام خاتم النبیین د پیغمبر اسلام پر اتلو سره په نبوت باندې مهر لګیدو مطلب څه چې یو شیز باندې مهر لګي په لفافه مهر لګي یو شیز په کې دندم نشي ته اعتبار راوړي وخاتم النبیین پیغمبر اسلام خاتم النبیین پیغمبر علیہ السلام پر اتلو سره الله رب العزت چې کوم دی په نبوت باندې داسې یو مهر لګول چې اوس چې کوم دی بل هیڅ نبوت په دې سلسله کې چې کوم دی نشي داخلي او چې څومره انبیا پکې داخل دي څوک نه وروسل نشي او خاتم النبیین تشریح د قران په دې آیت سره چې کوم دی دا واسي دا د خاتم النبیین تشریح شو د قران په آیت سره د قران د آیت چې مخه ته کې دغه نور آیتونه چرته چې د ختمه معنی استعمال شوی دا مطلب او مفهوم چې کوم دی پای کې د خاتم النبیین تشریح الله په خپل قران کې ذکر کړی او دا رنګ نبی رسول الله په خپل باندې د خاتم النبیین تشریح کړی په حدیث پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد دی او دا سنن ابو داود شریف کی موجود دی انا خاتم النبیین لا نبی بعد پیغمبر اسلام فرمایي ز خاتم النبیین او د خاتم النبیین مطلب څه تشریح څه پیغمبر علیہ السلام په دې حدیث کې په خپل باندې د خاتم النبیین تشریح کړی دا او فرمایلی دی وبس چې لا نبی بعدی خاتم النبیین مطلب دا دی لا نبی بعدی زمانہ پس په کوم دی نه بل نبی نه راځي پیغمبر اسلام په خپل باندې خاتم النبیین مطلب ذکر کړی نو د خاتم النبیین تشریح د قران په آیت سره موافقه ده او د خاتم النبیین تشریح او مفهوم دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث سره موافقه ده پیغمبر علیه السلام هم د قران تشریح په خپل کړی ده د خاتم النبیین تشریح په خپل کړی ده او دغه رنګ الله رب العزت هم د خاتم النبیین تشریح په خپل باندې او د خاتم النبیین دا مطلب دی چې پیغمبر اسلام اخیرنی پیغمبر دی د پیغمبر اسلام نه ورستو چې کوم دی اچھا د نبوت نه ملاوي بل هیڅ یو پیغمبر باندې پیدا کی د پیغمبر اسلام پر اتلو سره د نبوت د سلسله چې کومه ده د کړای چې کومه ده د آدم علی السلام چې کوم شروع شي و پیغمبر اسلام پر اتلو سره دا سلسله او دا کړای دا چې کوم د نبوت اخر پیغمبر اسلام دغه سلسله اخیری پیغمبر دی او هغه اخیری کړای دی پیغمبر علیه السلام نو دا زموږ مسلمانانو عقیده ده جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی دا خاتم النبیین تشریح څوک موږ غلط نکي د خاتم النبیین تشریح الله په قران کې په خپل باندې کړی دی د خاتم النبیین تشریح جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکو کې په خپل باندې کړی دی واخر دعوانا